أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کسیاهی شي خدای واړه دریابونه، کسیاهی شي خدای واړه دریابونه، دغه ونې بوټي ټول شي قلمونه، د دنیا دغه تمام غرونه رغونه، بل تر عرش دغه واړه اسمانونه، دغه ټول دي شي په حکم کاغذونه، کاتبان شي ستا تمام مخلوقاتونه، تر قیامت کلیکل ور باندې وشي، ستا د یو الف صفات به پوره نشي. پاک خدایا دومره لوی عظیم الشانی، پاک خدایا دومره لوی عظیم الشانی چې قادر په هر یو څیز دی د دو جهانی. پاک خدایا دومره لوی عظیم الشانی چې قادر په هر یو څیز د دو جهانی. زه مفتون ډېر ګنهګار بنده دستایم، زه مفتون ډېر ګنهګار بنده دستایم، ما معاف کړې خدایا تا ته په دعایم. او دا نچی د جانان غاړه می په ګلو ښایسته کیږي، ګلونه می جانان ته په کتلو ښایسته کیږي. بلالو حبشیو سیدنای خلق بولی، هر طور په دغی خاورو لغړېدلو ښایسته کیږي. او دا نچی مدینه گینی اول مدینه وا، یسربنا مدینه شوا، ستا پتللو خیسته کیگی. او زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبا، طول پا منی درود شریف ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبا، عمل د درودونو پلوستلو خیسته کیگی. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زما د اهل سنت والجماعت عقیدی سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو، د رمضان المبارک د میاشتې مناسبت سره چند گزارشات د الله پاک په فضل سره ستاسو د ټولو مخې ته کېښودل غواړم. زما محترمو، دا میاشت په ټولو میاشتو کې افضله، غوره، بهترینه، برکتونو والا، رحمتونو والا میاشت ده. او دا میاشت یوه میلمنه میاشت ده، د یوې میاشتې دپاره صرف تشریف راوړی دی. الله رسول مبارک فرمائی
کچرت زما امتیان د دې میاشتې د خصوصیاتو د برکاتو د مرتبونا خبر شو نو دی به وای کاش چې پورا کال روزه وي کاش چې پورا کال مونږ روزي نیولې د قرآن مجید تلاوت هم کولې د تراویح د عبادتنا د هغې د نیکیانو نه د ثوابونو نه د برکتونو نه که څوک خبر شو په رب کعبه قسم چې زما محترمو یوه ورځ به څوک تراویح پرې نه دی اللہ رسول فرمائی من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه چاچی د یو ورځ تراویح وکړلې د یو ورځ تراویح زما محترمو د ایمان په حالتو کې د ثواب په نیت باندې د الله د رضا دپاره وای دا به په یو ورځ تراویح سره داسې شي داسې به د ګناهونو نه پاک شي چې دا اوس د موره پیدا شول په یو ورځ تراویح سره دا به د ګناهونو نه داسې صفا شي بل ځای کې زما محترمو الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو کس د الله په حضور کې پیش کړلی شي فرشتو به ورکې زنځیرونه اچولی وي جهنم ته به روان کړی وي دا به د الله د رسول سره فنا غواړي الله رسول به د ده دپاره اواز اوچتی فرشتې به ورته وایي ای د الله رسوله د باندې د رمضان المبارک میاشت راغه په هغې کې به هم د الله نافرماني ده کوله ګناهونه به یې کول زما محترمو الله رسول به د دې کس دپاره شفاعت کوي د الله په حضور کې به جړا فریاد کوي خو بیا به ورته وویلی شي چې یا رسول الله ستاسو شفاعت من قبلو خو په دې کس باندې د رمضان المبارک دعوه ده رمضان المبارک دعوه ده پی الله رسول مبارک چې کله دا خبره واوري وی ښه بیا په کلاو غوږونو واورئ په کم بنده باندې چې د رمضان المبارک دعوه وي چې په دې باندې دا ښکلې میاشت راغه او په دې کې هم د وخت ضایع کړی دی په دې کې هم د الله نافرماني کړې ده په دې کې هم چې کم دی ګناهونه به کول الله رسول فرمایي داسې کس نه زه بری یم که جهنم ته ځي او که هر طرف ته ځي په داسې کس باندې زما هېڅ پروا نشته هغه رحمتا للعالمین پیغمبر داسې خبره کوي نو یقینا زما محترمو په دې کس کې به زنځیران واچولی شي پړي به واچولی شي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه زما عزتمندو گرفتان کړلی شي او دا به جهنم کې پړ مخې ور وغورځولی شي دا ښکلې میاشت دا د برکتونو نه ډکه میاشت دا د قرآن میاشت دا د الله سره د صلح میاشت دا د عبادتونو میاشت دا زما عزتمندو د رحمتونو میاشت دا د رحمت میاشت دا د مغفرت میاشت دا د جهنم نه د بری کېدو میاشت دا د رشتہ دارانو د خیر خبر اخستلو میاشت دا د غریبانانو د کونډو رونډو د یتیمانانو د خیر خبر اخستلو میاشت دا د محبت میاشت دا د همدردۍ میاشت دا زما عزتمندو په مسجد کې راجمع کېدو میاشت دا د انسان د ګناهونو د معاف کېدو میاشت دا مخکې جمعه کې ما تاسو ته د زکات بیان وکړلو چې په زکات سره الله ستا مال پاکي او په روزي سره الله تا پاکي د ګناهونو پیټې درنه وغورځوي هغه قدردان الله هغه مهربان الله زما محترمو اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الله رسول فرمائی تاسو قرآن وائیں د قرآن مجید تلاوت کون کے بداسی وی چې زما محترمو د قیامت پورز بدا قرآن پداسی حال کے براشی چې دا به شفیع وی دا به شفاعت کون کے وی د خپل ویون کے د پارا د الله په حضور کې به قرآن جګړه کوي اوس دې قرآن سره تا جګړې کړي تا ور سره ډزې کړي دي نو دا به ستا دپاره څه جګړه وکړي او ستا دپاره به څه شفاعت وکړي یا به دا قرآن
ستا دپاره دلیل وي یا به دا قرآن پتا باندې الټا ابجکشن کوي خپل حق به غواړي نن خو زمونږ نارینا زمونږ زنانا زمونږ ماشومان زمونږ سپینګیري دا سترګې په موبایل کې وردن نه کړي دي زما محترمو د قرآن خپل حق ته یاد ساتئ دا قرآن به جګړه کوي که نه به کوي روزه به جګړه کوي که نه به کوي رشتہ داری به جګړه کوي که نه به کوي د الله په حضور کې څوک جګړه کوونکی شته ها دغه درې هستې دي دغه درې زما عزتمندو څیزونه دي یو قرآن دا به جګړه کوي یو رشتہ داری دا به جګړه کوي یو زما محترمو روزه به جګړه کوي او تر هغه پورې به جګړه کوي چې په یشفعانی د دې شفاعت قبول کړلی شي قرآن به عرض کوي یا الله ما دې د شپې د خوب نه منې کړو زما شفاعت قبول کا روزه به جګړه کوي یا الله ما دې د ورځې د خوراک څښاک نه منې کړو زما شفاعت قبول کا فیشفعانی د دواړو شفاعت به قبول کړلی شي د دواړو شفاعت به قبول کړلی شي لاړ شي ډاکټرانو سره هم کښېنئ چې د الله پاک په هر عبادت کې د خپل بنده دپاره څومره خیرونه دي الله کافران د مسلمانانو په دې عبادتونو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارکو سنت طریقو نه ځان خبر کو چې په یو یو سنت طریقه کې څومره خیرونه دي اجر یې په خپل ځای خو ستا بدن ته څومره خیر وررسوي ستا بدن ته ستا زندګۍ ته ستا وخت ته څومره ستا صحت ته څومره فایده ورکوي تاسو لږ ډاکټرانو سره کښېنئ داسې مضبوط ډاکټر وي که نه هغې سره کښېنئ وتې په دې مونځ کې زما د صحت دپاره څه فایده ده د آخرت دپاره نه په دې مونځ کې زما د بدن هر سړی وایي زما بدن دې تندرست دی ورته ووایه په دې مونځ کې زما بدن د صحت دپاره څه فایده ده والله درته به ووایي ورته ووایه زه روژه نیسم په دې روژه نیولو کې زما صحت ته څه فایده ده درته به ووایي زما محترمو دې روژې نیولو سره د انسان نفس په کنټرول کې وي دې روژې نیولو سره د انسان بدن په طاقت کې وي دې روژې نیولو سره زما محترمو په رب کعبه قسم د ایمان بدن چې د انسان بدن چې څومره په طاقت کې وي کوئی که څوک وایي زما بدن کې د طاقت راشي وایي روژه دې ونیسي اوس ګوره عقل که استعمالین و عقل څه وایي خوراک کوه سکاک کوه ښه خوراکونه غوښې نرۍ غوښه دغه شان چې کوم دی قیمتي خوراک اوس عقل خدا خبرې کوي او نقل ته وګوره نقل وایي که بدن تندرسته کې بدن ته وایي زما طاقت کی صحت کی زما محترم و روجی نیولو سره دا پوره کال ستا دا بدن دا انسان دا میدا اوچلیږي دلته پې الله پاک یو میاشت روجی راولي او دلته زما عزتمندو دا بنده د الله د رضا دپاره سحر پښمني ته راپاسي الله زما محترمو تر پښمني نه دا تر ماښامه پورې دا خپله خوله بنده ساتي خوراک نه کوي سکاک نه کوي وی زما د الله د طرف نه حکم دی چې نه به کې خوراک زه خوراک نه کوم نه به کې سکاک زه به سکاک نه کوم نو یاد ساتئ دا روجه دا صرف زما عزتمندو د خوراک سکاک روجه نه ده چې ته خوراک بند که او ته سکاک بند که ځان له د دې خبرو روجه نه ده زما استاد سترګو به روجه وي په دې سترګو به غلط کتل نه کوو زما استاد غوږونو به روجه وي په دې غوږونو به غلط اورېدل نه کوو زما استاد لاسونو به زما محترمو روجه وي په دې لاسونو به غلط نیول نه کوو زما استاد خپو به روجه وي په دې خپو باندې به غلط ځای ته ځو نه اوس ګورئ په دې رمضان المبارک په دې بهترینه میاشت په دې غوره میاشت په دې برکتونو کې زما محترمو بعضې خلک محرومه پاتې شي دا ولې محرومه پاتې شي د الله رحمت وریږي برکت وریږي غیر چاپېره ټول مسلمانان د هغې نه خړوب کېږي او دا ترې نه محرومه پاتې کېږي وجه څه ده
وجہ صدا زما محترم و لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کام کیا جاتا نہیں ہے، یہ لیا جاتا ہے، اللہ چاہے کسی سے لے لے۔ زما محترمو یو بادشاہ پا یو مزدور باندی، یو نوکر باندی، یو غلام باندی اگر کار کی اگی نظمہ عزت مندو یو ڈپٹی اخلی یو آغی سر انجام کی، نو بعد کی دا نوکر دا غلام دا دی پخپل بادشاہ پخپل آقا باندی احسان دی نور خرسی چی ما خود در لدم رکارو گو، دا دی دا خپل بادشاہ دا آقا احسان امنی چی زما دا دی بادشاہ دا دی آقا غلامان دیر، نوکران دیر، مزدوران دیر، او پائی کی زما تخصیص اکڑو زی خاص کلما نو جیستا دیر دیر مہربانی۔ نو امدق شان من کا عبادتو نہ کو، من کا تراویح کو، من کا پتراو کی قرآن اولولو او ویرو او ختم کو او رجو نسو او پشمنی ترا پاسو او رجمات کو او سترگی صحیح استعمال او خلی استعمال صحیح پغوگونو او ریدل صحیح، زما محترم دغشان اخلاق صحیح دغشان زمان ناستا پاستا دا طول پر رجے کی صحیح شی ولا حول ولا قوت الا باللہ، دا توفیق دا اللہ، دا توفیق دا اللہ۔ نو دیر خلق روجے نیسی خو اسی فضول زان ستڑے گئی، زدر تا قسم کم دا غیر روجہ قبول ندا سا مطلب روجے نی ولی دا خو پدی روجہ کی دا دی خپلی خلیتا کورے نورا چاہی بیام لگی کنزل کئی، کور کی خزو تم کنزل کئی، بچو تم کنزل کئی، باہر زما عزت مندو گاڑے ادرولی ٹماٹر خرسی پیاز خرسی کنزل کئی، دکاندار کنزل کئی، بیام ناب تول کی کمے کئی، دا وجہ صدا دا غریب جوڑ شوے دا سے دے وی ار صبر و عادت نبور دا یاد ساتھی اذا تکرر تقرر فی القلب، دا کمی خبری تکرار شوے وی اغز لکی زیری سی لار شی اسپتال کی یو ڈاکٹر خبر کولا اور دیر پا افسوس سرے دا خبر کولا اسے وی دلتا دیر خلق مری پا اسپتال کی خود دیر خلق مری کنا پا اسپتالوں کی سمر خلق مری دورجی سمر جنازی ہوئی واللہ روغ سڑے اسپتال تا لار شی بیمار شی علتا دمر بیماران اگوری دغ یو کمزور بیمار بے بوتلی واللہ دلتا بہتا پریشانی زمونگ دا بیمار علتا دا سی بیماران اگوری دا اقبل بیمار تیر شی دا سی دا کنا اسپتال ڈاکٹر سوئی وی افسوس پا دی خبر رازی چی زمانگ مسلمانان سو کی 99% خلق زنانا اچھی کل دا دنیا نا رخصتی گی منگ دا ٹیم کی ولاڑی منگ دا منظر وینو وی سوک کنزل کئی سوک چکم دے ڈریور وی کلینڈر وی اگد آگی چگی ہوئی چا ٹول عمر ٹماٹر خرس کری وی آدھا ٹماٹر والے ٹماٹر پا دومرہ کلو دا چگی ہوئی سوک پا منڈی کی پاتی شوی بولیانی اولی دا مرگ پا ٹیم کی زمقدنی شروع دادا سی کی سوک پا کنزل و مختشوی قسم پا رب العالمین دا ٹیم کی ولی سخت ہی کنا پا انسان سخت ہی خلوین آغا کفری الفاظ باسی جسی پا دی خلا رازی نظام محترم اس دا یو کس پا خلا باندی ہر وقت اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہر وقت پا منبر ناس زان لا پا یو علاقہ کی انفرادی طور باندی کمرہ کی اجرہ کی بیٹک کی پا ہر زی کی دا اللہ خبر کی پا ایمان اوائے دا بدن نکل روح پرواز کی دا پا خلا باندی ودا اللہ ورد رازی کا نبا رازی دا پا دی خلا باندی ودا اللہ دا رسول خبر برازی سمر خوش قسمت ہے۔ یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی چکل قاحت راغو تاسو واقع باوریدلی زم مختصر ویم قاحت سالی راغا نظام محترم یوسف علیہ السلام سغلہ جمع کرے وا چی بات کی وا دے خلقو تب چکم دے سنا صدی غریبانانو دے خلقو تب ورکو لین بچلی گی اللہ برحمو کی نو پدی کی او نوجوان راغے دا دی غلی اخستلو دا پارا او دا نوجوان یو پیرے غلا ورکلانو پدی کی خود طولو حق تے دا بیان آگے نظام محترم آغا
نوکران مزدوران یوسف علیہ السلام ته وی چې دا نوجوان بار بار راځي نو په دې غله کې دا خو قحط سالی ده دې کې خو د دې ټولو حق دی او دا بار بار راځي دا منې کوي یوسف علیہ السلام هغه نوجوان به وغوښتو ته وی ګوره ظلم سره کې دې کې د دې ټولو حق دی ورته وی ته ما نه پیژنې ولې ته څوک یې وی کزان مې درته وښودو کېدای شي دا نیم باچاهت راله راکړي دا خو په دې لږې ډېرې غلطه نه ځان خلاصومه خو کزان مې درته وښودو کېدای شي دا نیم باچاهت وی ولې ته څوک یې وی زه هغه څوک یم چې کله زلیخې ستا په عزت باندې حمله وکړه پته یې تهمت ولګولو بهتان یې ولګولو او تا نه د ګناه خواهش کولو او تا منډه وهله او دروازې الله اکبر صدا دی بلندوله دروازې کولاوېدلې او زما محترمو په اخرنۍ دروازه کې د مصر باچا ولاړو چې کله خپله ښځه وکتله او تی وکتلې نو په دې ځای کې خو چې کوم دی د خاوند به څه سوچ وي زما دې ښځې پسې دا سړی راغلی دی ځکه زما په کور کې چې کوم دی دا معامله دا سټول دا منظر د سترګو مخامخ وینې لګیا دی زما محترمو اوس صفائی او د دې دا داغ څوک لرې کوي دا هغه ماشوم چې کوم په دې زانګو کې پروت دی زما محترمو د زانګو نه صفائی بیانوله وایي وګوره چې د یوسف علیه السلام قمیص مبارک که د مخکې نه شلیدلی وي نو یقینا غلطي به د یوسف علیه السلام وي او که د شا نه شلیدلی وي غلطي بیا ستا د ښځې ده نو یقینا هغه چې یوسف علیه السلام مخکې و نو شاته نه زلیخې لاس ورچولی و نو دا د شاته دا قمیص زما عزتمندو دا حصه دا شلیدلی وه وایي زه هغه څوک یم چې د زانګو نه ما ستا صفایي ستا تعریف ستا پاکی بیانه کړې وه وایي ښه یوسف علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو ورکوي ورکوي چې څه غواړي ورکوي والله الله وحی وکړه اے زما یوسف علیہ السلام دی نوجوان په ماشومتوب کې ستا پاکی بیانه کړې وه نن یې درته ځان وښودلو چې زه هغه ماشوم یم چې ما ستا پاکی ستا صفت ستا چې کوم دی پاکوالی بیان کړو تا ورله څومره څه ورکه اے یوسف علیہ السلام کم بنده چې د هغه لوی پروردګار پاکی بیانوي د هغې لویوالی بیانوي په هر ځای کې د هغې خبرې کوي د هغې تذکرې کوي د هغې صفات بیانوي د هغې تعریفونه کوي هغې له به زه څه ورکوم هغې له به زه څه ورکوم نو انشاءالله موږ او تاسو به د الله د رسول خبرې به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله اورو به انشاءالله په هر ځای کې به زما عزتمندو په هر محفل کې په هر مجلس کې وایي په کم محفل کې چې مې ذکر د نبي ونشي په کم محفل کې چې مې ذکر د نبي ونشي خفه ترې پاسمه د زړه مې تسلي ونشي او داسې محفل داسې مجلس چې په هغې کې د الله د رسول ذکر ونشي وایي په دې محفل او په دې مجلس کې د الله لعنت وي او زمونږ او ستاسو محفلونه مجلسونه شته که نه یو ځای راغونډ شوي بل ځای راغونډ شوي نو په ایمان ووایئ په هغه محفلونو کې د الله د رسول خبره کیږي او چې څوک یې شروع کړي مړه دا پکې بل بزرګ بچی راغی خیال دی وایي دا پکې بل د بزرګ بچی راغی وجه څه ده دا زما عزتمندو عادت نه دی دې خبرو سره دې خبرو سره عادت نه دی ځان ته وایي مسلمان اے غافل مسلمانا در تا امی جڑل اے پانی پانی سپین قرآنا در تا امی جڑل بہرحال رمضان المبارک بہترین میاشت شروع دا اولنی لس رزی زما محترم دا رحمت تی دویمی لس رزی دا مغفرت تی دریمی لس رزی دا جہنم نا دا بری کی دو دی راش مسلمانا پا دی میاشت کی پا اللہ باندی دا خپل زان بخنو کا پا ربی کعبہ قسم دا دی میاشتی نا بغیر بلا میاش بتا تا داسی ملاو نشي چې په هغه میاش کې زما محترم استا مغفرت وشي او استا درجات بلند شي او تا دغه شان په فرض باندې زما عزتمند یو فرض په او یو باندې بدل کړل شي نفل زما عزتمند په فرض باندې بدل کړل شي داسې بلا میاشتا نو نن په سوشل میډیا باندې الله دې معافیو کی الله دې
د دې باطل علماو نه زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي چې دا د علماو په جامه کې را دننه شوی دی په سکرین باندې زما نوجوان ته زنانو ته ډیکوریشن مولا عالم ځان نه جوړ کړی دی ګیرې پرېښودې ده پټکې وهلی دی او څه خبرې کوي تراویح په کم ځای کې راغلی دی او دا تراویح په قرآن کې کم ځای کې دي او په حدیثو کې کم ځای کې دي او ما ته لفظ تراویح وښایا تا قیامت مور راوړې به دا د تراویح لفظ ثابت نه کی او دا چلې واغه چلې په ایمان وایا ته دا کتون کې تا دا کم پیغام ورکې هر نوجوان به وي هر زنانه به وي هر سپینګیرې به وي چې تراویح نشته ابا تراویح پرېږدي دغه عبادت به پرېږدي دغه نوافل به پرېږدي په رب کعبه قسم تا ته څه پته ده د تراویح په یو سجده باندې الله رب العزت خپل بنده دپاره په جنت کې داسې ونه ولګوي د هغه ونې د لاندې عربي 500 کاله منډه وي د هغه ونې سورې به را لاندې نه کي تا ته څه پته ده د رمضان المبارک په دې تراویح په دې یو سجده باندې 1500 نیکیانې دي تا ته څه پته ده په دنیا کې تا سره 10 روپۍ دي په هغه 10 روپو باندې یا هغه 100 روپو باندې بازار ته لاړې سودا دې وکړه 100 روپۍ ختمې شوي 1000 روپۍ ختمې شوي بیا درله څوک سودا درکوي چې ته ورته هغه 1000 روپۍ مې درکړې او دا سودا دې راکړه نوره سودا هم راکړه درکوي دله ته وایي نورې پیسې راکړه څه راکړه نورې پیسې راکړه نوره سودا درکم و قربان شم زما محترمو په جنت کې به دا سسټم نه وي چا سره یو نیکي وي څو نیکیانې یو نیکي په دې یو نیکۍ باندې به ده ته بار بار بدله ورکولی شي په دې یو نیکۍ باندې به ده د درجات بار بار بلندولی شي دا به نه وي چې ستا یو پېره درجه بلنده شوه بس دې نیکي ختمه نه جي نه د یو نیکۍ په بدله کې به د درجات بار بار بلندولی شي بار بار به ترقي ورکولی شي زما محترمو د روجي رمضان المبارک په میاشتو کې د تراویح په یو سجده باندې 1500 نیکیانې دي څومره 1500 نیکیانې الله اکبر 1500 نیکیانې او زما محترمو اوس د رمضان المبارک یو ورځ تراویح چا وکړلې یو ورځ تراویح دته به 15,000 نیکیانې میلاوي شي دته به 15,000 نیکیانې میلاوي شي د قرآن مجید حروف وګوره 3,23,671 حروف دي د قرآن راشه کالکولیټر راواخله یو حرف باندې 10 نیکۍ دي بل روایت کې راځي یو حرف باندې 100 نیکۍ دي زما محترمو 3,23,671 حروف ولا 100 کې ضرب ورکا خبره کم خوا لاړه دومره نیکۍ ستا په عملنامه کې ولیکلی شي تا د دنیا ګټې کتلې راشه لږ د آخرت ګټه مو ګوره دا ته چې ولاړې ستا خپې درد کوي قاري صاحب یو سپاره ووایي 2 سپارې ووایي 3 سپارې ووایي د قرآن مجید 6,600 حروف دي هغه حروفو ته ولاړې خپې دې درد کوي تکلیف کې زما محترمو 200 کارونه دي او ولاړې چې نه دا د الله کلام لوستلی کېږي دا موقع به بیا چېرته میلاوه شي پته نه لګي چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو تخت او تاج د شاه جهان نشلو پاتې د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي چې د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو بله ورځ مرګ را روان دی اوس کولی شي بدن کې د ساه شته بدن کې د روح شته چې دا خپلو کې یو بل سره جدا شي بیا زما عزتمندو انسان څه کولی شي انسان څه کولی شي بیا به وایي چې تراویح وکم ختم وکم دا وکم هغه وکم بس سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم انشاءاللہ په دې خپل ژوندانه باندې په دې خپل روغ صحت باندې انشاءالله تراویح به کوو انشاءالله د چا د کسته به تراویح کوو انشاءالله ختم بکو انشاءاللہ زما محترم قرآن تلاوت بکو انشاءاللہ د موبایل استعمال به صحیح کو انشاءاللہ دغه شان پشمنی ته به راپاسو تهجد به کو انشاءاللہ نو ما تاسو ته وویلې زما محترمو ان قریب مرګ را روان دی مرګ او چې کله دا نقلي سترګې ستا پټې شولې خوشحالۍ شروع شوې څه شروع شو خوشحالۍ شروع شوې واوره واوره دا روژه ماتي ټیم کې مسلمان زنانه نارینه ناستی رو جماعتیں کی پر رب کعبہ قسم اللہ رسول مبارک فرمائی زما محترمو در رو جماعت کسان اللہ دا جہنم نخلاصی و جنت تے بوزی لس لک کسان
لس لکه کسان د رمضان المبارک د پاره زما محترم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا روایت په فرمایلو باندې واوریدو. الله رسول مبارک او فرمایل چې جنت ته د رمضان شریف د پاره د خوشبو یو لوګي ورکول شي. جنت ته د رمضان المبارک په خاطر باندې زما عزتمندو د خوشبو یو لوګي ورکول شي. د کال اولنا د کال اخره پوری د جنت زما عزتمندو دغه کل ماحول د رمضان مبارک په خاطر باندې خسته کول شي. تا ته څه پته ده چې کله د رمضان مبارک اول شپه وي کومه شپه اول شپه الحمدلله موږ سټارټ د جمعې د شپې نه واخستلو ان شاء الله ختم بسر ته رسو ان شاء الله تراویح به نه پریدو چې 1500 نیکیانې ما او تا ته میلاویږي نو پرېښودل پکار دي. ما خو تاسو ته وویلې دا یو نیکي په دې یو نیکۍ به بار بار ستا درجه بلندولی شي. په دنیا کې 1 روپۍ ختمه شي په هغې به دا دوباره څوک څه نه درکوي. 100 روپۍ 1,00,000 روپۍ 2 لکه ختمې شي ته وایي نورې پیسې راکوه نورې راکوه او دغه یو نیکي به هر ځای کې ستا دپاره په کار راځي. زما محترمو اولنۍ شپه د رمضان المبارک د الله د عرش د لاندې نه یو هوا اوچلیږي چې د هغې هوا نوم موسیره دی. څه نوم یې دی؟ موسیره. د هغې هوا نوم موسیره دی. دا ډېر بهترین ډېر ښکلی حدیث دی. هر ځای کې دا حدیث زه ځان ته مخې ته کوم ویم مطالعه کوم زما ورسره ایمان نورم تازه کېږي. زه یم چې ستاسو ایمان هم تازه شي. زه یم ستاسو د دې روجو سره نورم مینه زیاته شي محبت شوق الفت زما عزتمندو تراوو سره د قرآن مجید د تلاوت سره. نو د هغې موسیره د هوا په چپو سره د جنت ونو پاڼې یو بل سره جنګیږي. داسې هوا راشي که نه دا ونه داسې کېږي هغه پاڼې یو بل سره جنګیږي. وایي د هغې نه داسې زړه راښکونکې د جنت دروازې د هغې حلقې یو بل سره جنګیږي. د هغې نه داسې زړه راښکونکې سرناک اواز وځي چې اورېدونکي به داسې ښه اواز چېرته زندګۍ کې نه وي اورېدلی. اوریدونکو با داسې آواز زندګۍ کې نه وي اورېدلی. زما محترمو چې کله دا ښکلي اوازونه وي ساز او ښکلي نغمې وي نور دلته چې کم دی بار ډومبقو والا راشي بار دلته یو ځای کې پروګرام یو ګانو بجانو آواز زموږ د دې صدۍ نوجوان واوري بسترې نه نیغ راټوپ کړي هلکه چېرته پروګرام دی ځای چې ځو پلانکي ته فون وکړي او ته هلکه راځه لارې ته راوځه ما سره ګاډی شته راځه به زه داسې راځه نو دغه اوازونه چې کله د جنت حورې واوري الله ته د حورې نه څه خبرې ته خو د خپل کور په شګفته باندې مینې په ښځه مینې او د دې دنیا په ښایستونو مینې راشه د جنت حوره وګوره. د جنت حورې زما محترمو د ښایسته سترګو ښکلې حورې د خپلو کورونو نه راوځي زما عزتمندو او د جنت د بالاخانو په منځ کې ودرېږي او اوازونه کوي څوک شته د الله په دربار کې موږ سره کوژدن کوونکي څوک شته چې الله رب العزت موږ سره یو ځای کې موږ سره یې جوړه کړي. د هغې نه پس د جنت د رضوان نه تپوس کوي وایي دا نن څنګه شپه ده یار ډېره خوشحالي ده هر طرف ته ډېر یو ښکلی ماحول دی یو ښکلی اثر دی دا نن څنګه شپه ده الله بیک سره جواب ورکوي وایي نن د رمضان مبارک اوله شپه ده نن زما محترمو د جنت دروازې د محمد رسول الله هغه امتیان چې روجهدار دي د هغې دپاره د جنت ټولې دروازې کولاوي شوي دي الله جل جلاله فرشتو ته حکم کوي د جنت رضوان ته حکم کوي د جنت دروازې پرانیزه او زما عزتمندو د جهنم داروغه ته وایي لاړ شه د جهنم دروازې زما د احمد صلی الله علیه وسلم په امتیانو باندې بندې کا هغې نه پس جبرائیل علیه السلام ته حکم کوي چې فوراً ځمکې ته کوز شه او سرکش شیطانان وتړه په غاړه کې ورته زنځیرونه واچوه او زما محترمو په دریاب کې ور وغورځوه چې زما د احمد صلی الله علیه وسلم د امتیانو روجې خرابې نه کړي. اوس به بانه به څه کې شیطان دوکه کې شیطان خو تړلی شوی دی اوس ته خپله ولې شیطان جوړېږي ته اوس خپله شیطان ولې
اوس پښمنی ته زما عزتمندو کم سړی پاسېدو نو په پښمنی کې دا د تهجد ټیم وي که نه وي تهجد ټیم وي الله رسول مبارک فرمایي زما محترمو په دې پښمنی کې د تهجد په ټیم کې په دې شپه کې الله رب العزت یو اواز کوونکي ته حکم کوي لاړ شه کوز شه اولني اسمان کې 3 پیره صدا بلنده کا आवाज وکا څوک غوښتونکی شته چې هغې ته ورکړه وکړمه څوک توبه کوونکی شته چې د هغې توبه قبوله کړمه څوک بخښنه غوښتونکی شته چې د هغې بخښنه وکړمه اوس بعضې وایي په نهره نیسم نو په نهره خو به یې ونیسي خو د دې لوی خیر نه خو محرومه شوي تهجد دې ونه کړ الله د تهجدو کوم مقام دی ته راپاسه لږ په تهجدو کې الله په تهجدو کې الله ته لږ دا لاسونه سي اوچت کا او د دې زندګۍ دپاره الله ته وجاړه چې دا زندګي درله الله ګلې ګلزار کړي الله در باندې فراخي راولي مالداري راولي خوشحالي راولي چین راولي سکون راولي دا د تنگ دستو ژوند درله الله په فراخي باندې بدل نه کو راشه مخ مې تور کا د الله اعلان دی سو غوښتونکی شته زما محترمو جبرائیل علیه السلام سره د فرشتو راځي فرشتو ته وایي د جبرائیل علیه السلام 100 وزري دي 100 وزري دي 100 وزري پای کې 2 وزري کولاوي کې مشرق مغرب دا ټول ماحول زما عزتمندو پټ کړلی شي 2 وزري داسې کولاوي کړي وي او فرشتو ته زما عزتمندو ترغیب ورکوي چې نن ورځ یا شپه کې څوک ولاړ وي یا ناست وي قرآن تلاوت کوي مونځ کوي ورشئ هغې سره مصافحه وکړي او هغې چې کوم په جړه فریاد سره ځان دپاره دعاګانې غواړي په هغې باندې امین ووایئ په هغه دعاګانو څه ووایئ امین وای نو په ایمان وا فرشتي ستا په دعا امین وای الله فرشتي ستا په دعا امین وای بیړه به دې پار کیږي که نه به پار کیږي مسله به حل کیږي که نه به حل کیږي اجي صاحب ما ته دعا وکړه مولانا صاحب ما ته دعا وکړه پیر صاحب ما ته دعا وکړه مجاهد صاحب ما ته دعا وکړه پلار ته وایي ما ته دعا وکړه مور ته وایي ما ته دعا وکړه کار داسې وکړه ځان د دعا مستحق جوړ کړه چې زما عزتمندو د زړه نه درته بې اختیاره دعا وکړلی شي ته خلکو نه په سوال دعاګانې غواړې راشه خپل ځان دپاره په خپله دعا ولې نه کې قبلېدو وخت دی نفسا نفسي د هر سړی ځان ته دعا وکړي خدایه کریله راکړي خدایه کروله راکړي خدایه یو چې کوم دی ښکلې شان بیبي راکړي یو ښکلې شان بنګله راکړي او بس دغه خلک دغه غواړي او دا نه وایي چې یا الله دنیا مې م ښایسته کړي او یا الله آخرت مې م ښایسته کړي د جهنم د اور نه مې بچ کړي د دې نه بله ښایسته دعا شته د ایمان سوال به نه کوي دا زمونږ د دې صدی مسلمانان زما محترمو دا جبرائیل علیه السلام فرشتو ته ترغیب ورکوي فرشتو ته او دا خبره ورته کوي هغې سره مصافحه وکوي هغه مصافحه مو تا سره وکړي هغې ته وایي د هغې په دعاګانو امین وایي امین چې کله سحر شي د وړوکي اختر سحر شي فرشتو ته آواز کوي شابئ کوچ کوئ ځئ فرشتې ورته وایي ای جبرائیل امینه الله د احمد صلی الله علیه وسلم د امتیانو دعاګانې قبولې کړي که قبولې نه کړي هغه دعاګانو باندې چې کوم موږ امین ویلی دی ګوره دلته تپوس هم شوی جبرائیل امین ورته جواب ورکوي په دې ورځو کې په دې شپو کې الله خصوصي توجه خپلو بندګانو ته وفرمایله د 4 کسانو نه علاوه د ټولو مغفرت وکړو الله اکبر 4 کسان یو عادتي شرابي د دې بخښنه ونه کړلی شوه یو د مور و پلار نافرمانه د دې بخښنه ونه کړلی شوه یو زما محترمو رشته ختمونکی نه به درځم نه به راځي پیشوی نه به درځم نه به راځي بس ختمه انکار دې د رشتې نه وکړو بچي له دې لور را نه کړه دا چل دی هغه چل دی دا نن سبا دا پښتانه وړې خبرې چې کم دی یو بل ته بهانه کوي او رشتې ختموي ور به کوي جواب او څلورم کینه ساتونکی کم بنده چې په زړه کې کینه ساتي د دې کسانو مغفرت نه کیږي په دې مبارکه میاشت کې مغفرت دا 4 خبرې به ځان نه وباسو انشاءالله وباسو به انشاءالله تراویح به څوک کوي انشاءالله ختم به څوک کوي که نه وي شروع کوو به انشاءالله میټا بول خوږې خبرې په خوله کې څوک راولي انشاءالله په دې روژه کې در باندې څوک ګزار وکړي که نه په رب کعبه قسم دا بل مخه مو ته راواړو په دې مې مو کوو به انشاءالله د 4 رضا دپاره په دکان کې زما عزتمندو یو ځای بل ځای او په کور کې خلکو دپاره به 1 نمبر اخلاق استعمالو بهترین اخلاق والا هغه چاته ویلی شوی چې د چا په خپل کور کې اخلاق ښه وي
بار خور سړی ښه دی ماشاءالله تاسو ما نه څه خبرې پټکې مې په سر کړی والله فرشته راته په دې منبر ناسته ده کور کې رانه زنانه دې سپېږمو له راغلي صفای درته یم زما سپینې خبرې لګي سپینې خبرې پته به د قیامت په ورځ لګي پته به د قیامت په ورځ لګي پته به د الله په عدالت کې لګي د الله په عدالت کې د صدر صدارت نه چلی د وکیل وکالت نه چلی د باچا باچاهت نه چلی خان او نواب زما عزتمندو نوابي نه چلی خانی نه چلی د الله په عدالت کې د حافظ قرآن او د عالم دین سفارش چلی او حافظ قرآن به د لسو کسانو شفاعت کوي نو ان شاء الله العزیز په خپل کور کې به اخلاق ښه کوو ان شاء الله ټیک ده کنه ان شاء الله خپل کور کې د خپلو بیبیانو سره او بخل به نه کوو په دې روژه کې بخل به نه کوئ ښه په دې روژه کې په خپل ماتح باندې خرچه وکړه په روټ راوړه دغه شان خیر دی خپل وس مطابق کله نا کله لږ د وس نه ورپسې باره موزه ان شاء الله من جاء بالحسنه فله 10 امثالها زما محترمو 1 روپۍ دې خرج کړه د دې 1 روپۍ په بدله کې به الله 10 روپۍ درکوي او الله غیرتي باچا دی څوک د الله په بندگانو غیرت وکړي د الله په دین غیرت وکړي الله ضرور په هغه خلکو غیرت کوي دا یاد ساتئ اول نمبر کې به هم الله او د ټول نه بهترینه صدقه مال یې مه راوړئ په خپل اهل او عیال باندې صدقه وکړئ ښځه باندې بچو باندې زما محترمو د قیامت په ورځ به د ټول نه لومبې همدغه خبره تللی کي د ښځې خاوند حقوق د ښځې خاوند خپلو کې رویا یو بل سره څنګه هغه یو ښځه ساری زما عزتمندو خاوند مونځ ته پاسولو چېرته پاسولو څه ته پاسولو مونځ ته پاسولو دا نن پښتانه خو څوک مونځ ته پاسولی نشي ځان له کار وکړو بعضې دا زنانه ډېرې دیندارې خاوند یې مونځ ته پاسولو سړی شابه د مونځ ټایم دی الله مونځ دنه قضا کي ورته وایي ګوره تا قرآن کې نه دی اورېدلی چې الله پاک فرمایي واقیموا الصلاه مونځ قایم کوي دې خاوند د بسترې نه سر رابره کړو وایي ښه تا قرآن هم ویلی دی وایي او که نه قرآن مې ویلی ما ته پلار قرآن ښودلی دی په قرآن پوهېږم الله قرآن کې حکم کړی مونځ وکړئ مونځ قایم کوي او ته مونځ نه کوې بېلمازه پروت یې پاسه مونځ وکړه وایي ښه دا ورته وایي قرآن کې خو الله پاک د 2 ښځو اجازت هم ورکړی دی قرآن کې خو الله د 3 ښځو اجازت هم ورکړی دی 4 که نه چې ښځې کله د 2 ښځو واورېده که نه مړه سړی ګپ مې اصله ګولو اوده شه الله غفور رحیم دی اوده شه الله به دې معاف کړي پوه شئ اوده شه خیال کوه نو ښځې ته داسې خبره کول اکثریت په دې خوب کې راپاسېدو ټایم کې نه دی د طلاق لفظ ښځې ته اخلي ما تاسو ویلې که نه هغه ورځ هم یو جنۍ هغه جړل وی ولې وی خاوند طلاقه کوم وی پسه وی مونځ ته مې پاسول الله دا به د قیامت په ورځ الله له څه جواب د یو تور سوي زندګي دې غرق کړه د بچو زندگی دې غرق کړه قسم پر رب العالمین دا الله عرش لړزیږي په دې خبرې سره نن پښتانه په 3 کانو طلاقي سمي کی صبر لا ختمه کی چې بیا پکې علما ډول سکولې نشي داسې ورته وي نو دا زبانونه به په کنټرول کې ساتو ان شاء الله زما محترمو وی جاړې پس وی بس طلاق شوی دی وی او جی شوی دی وی جاړم پدې چې ما د پاره خواوندان ډیر دي خو دې بې غیرته له به سو خزه نه ورکي خزه ډیره وفاداري ها څه خبر رااله کی سراله ژوند هر رقم خواګم راځي تراخم راځي غوسم راځي محبتم راځي هر رقم خبره کیسه ختمول پکار دي ټیک ده کنه ان شاء الله ټیک ده ان شاء الله چې کلم درته زنانا خپل بیبي کور والا د دینداری اشاره کوي کنه پاغي ورته سموای خیر دې لوی مطالبه د نکي جامع را راولو دار هغه موږ طرف ته اخرت در لخسته کول واړي والله دا پوندې خپل کمړه دا پوندې د خپلولو دي پېښوي نن سبا ښځې وګوره خاوندان دې سپېږمو له راوسته مونږ نو ایمان خورې ورې ارمان د دنیا گئی دا د دنیا خواهشات نه طلب کوي او دا ته مونځ ته پاسې او بدبخته او ته چې کوم دی ګزار ورله ورکې او لته ورکې او خور او مور او پلار او مور ورله کنځي د قیامت په ورځ به بیا ورکې جواب نو ان شاء الله دا د زناورو خویونه به وباسو ځان نه ان شاء الله وباسو به ان شاء الله خپلو بیبیانو سره مور او پلار سره رونو خویندو سره به ان شاء الله خسلوک کوو ان شاء الله خرچه به کوو ان شاء الله تراویح به در رمضان مبارک تر اخري انټه پورې به ان شاء الله تراویح څوک کوي تراویح به څوک کوي مولا له مې داسې جواب ورکړو ان شاء الله دا په سوشل میډیا داسې برلندي غونته کې ګرځېږي ګورې وته پوه شوې دا اوس خبره ده غریبانان څه په مشکل هم رانیولي تراویح ته مدروي دا ورته وایي تراویح کم ځای کې راغلي هلکه بیا به جوماتونه خالي وي نو دا تراویح
او داسې نه زه خېټې نه لګیم رای ولا مور راوړې دلته ما سره کېنوه منځ کې ورته تمانچه کېده چې مې ورته تراویح ثابت نه کړلې د دې مضغونه مې د یو ګولۍ وباسي کیسه دې راله ختمه کړي ځان نه یم لګیا حدیث پې ورته پیش کومه زما محترمو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ورته ثابتومه د عمر رضی الله تعالی عنه نه ورته ثابتومه الله رسول فرمایي د عمر رضی الله تعالی عنه سنت تا ته سنت نه ښکاري خلفای راشدین د الله رسول مبارک فرمان دی چې تاسو زما څنګه سنت دي د خلفای راشدین عمر رضی الله تعالی عنه عثمان رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غي سنت زما سنت دي چې هغه کړی دي تا وکړه دا داسې شو چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت ادا کړ خلک سره گمراه کې نو ان شاء الله سنت بکو تراویح بکو دا خلک موږ سره جګړې کولې نشي زمنګ شل رکعات تراویح دي الحمدلله موږ ور سره جګړه کو تاسو ولې په دین کې کمې کوي موږ شل رکعات کو زمنګ په دې شل رکعاتو کې اته رکعات رااله کرانله ها کله منطقو کې شروع شم کل کې جز راضی جز کې کل نه راضی ایک کې دو زما عزتمندو دو کې ایک راضی وي دا پورا بدن دی پورا بدن دی پورا بدن کې لاس راضی که نه راضی او په دې لاس کې دا پورا بدن راضی نه راضی همدغه شان په دې شلو کې زما عزتمندو اته رکعات راغه کرانغه ها راغه زما محترم مصطفی اتو کې زمونږ شل رکعات راضی نه راضی ته مونږ ته پاتې منګ الحمدلله کار دومره مدلل او دومره بنیادی روان کړی دی چې ان شاء الله ستا هغه نسلونه در نسلونه هغه فرنګیم زمونږ الحمدلله علماء دیوبند اهل سنت والجماعت دی عقیدې ته حیران خلق دی ان شاء الله د الله په دین کې به نه کمې کو نه به زیاتې کو ان شاء الله منګ به الټه راځوند کړي د دې ممبر نه زه تا ته غلطه وینا بیانوم منګ به الټه ته به خبره منې که نه بنې ان شاء الله خبره به منو ان شاء الله منو به ان شاء الله درې سپارې نن وشولې الحمدلله درې سپارې او ماشاءالله جناب قاری نور الحق شاه همدرد صاحب زما کشر ورور الله رب العزت په ماشومتوب کې زما عزتمندو د سینې ته قرآن ور منتقل کړي داسې قرآن وای چې ان شاء الله سړی نه بور کوي په قرآن به پوهیږي ان شاء الله او خوند او مزه زما عزتمندو بیګا وګوره الحمدلله څومره ښکلې طریقې سره تراویح وشوې نعمت صاحب ته مې ویلې بعضې بدبخته به دې تراوت هم نه ودرېږي نو ستا په دې ځوانۍ دې بیا اور پورې شي چې دا طاقت چې کم دی د الله د دین دپاره ته استعمال نه کړي دا خپې چې کم دی د دنیا دپاره ستړي کېږي او د الله د دین دپاره دې ستړي نه شي په منځ دې ماتې شي داسې بیا پوه شوې ماتې دي شي داسې ځوانۍ نه والله د دې حاجي صاحب چې کم دی د خپلو خاورو ته هم داسې سل ځوانۍ نه والله که ورسي حاجي صاحبان ټول ولاړي سپین ږیري ولاړي هغه چې کم زما عزتمندو غمونو هلو ځلو وهلي هغه ولاړي او دا په صحت تندرست او دا کله پیکې داسې اړوي کله داسې اړوي کله داسې رواني او کله داسې رواني پوه شوې او سار کې بستره نه شي اوچتولی د تراو ته پوه شوې کله یو ځای کې ناستي کله بل ځای کله اوبو بانه باندې کله د امتیازو په بانه باندې یو خوا لاړ شي بل خوا لاړ شي د دې نه ځان نه تر آخري اینټه پورې چې دا سپین ږیري ودرېدی شي ولې موږ نه شو دلته هم غیرت وکړه که نه په هر ځای کې غیرت کې هلکه دا اوسن دی دا به اوچتو څوک یې اوچتولی شي وی راځه دلته هم مقابله وکړئ اخري اینټه پورې به ودرېږو درې سپارې دي قاري صاحب الله اکبر کوي موږ به هم الله اکبر کوو دې کې هم لږ عزت وکوي که نه کنه صرف په دنیا کې یو بل نه ځان مخکې کوئ غلطې خبرې خو به مې نه کنه خبرې ټیک دی انشاءالله په دین کې به ځان څوک مخکې کوي د یو بل نه چې بل څلور رکعاته تهجد کوي د چا د قصده به زه اته رکعاته کوم انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب